ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تیرہ جمعہ میں در طویلیو کہ دا دین او دا اسلام دا پارا صحابو ډیر لوی تکلیفونه برداشت کړل او تر سوچ یو کار کې سړی مشقت ونه کړي نو کار سرته نه رسي. موږ به دا حساب والو چې یو سړی فصل کری، مثلا غنم کری، څونه مشقت برداشت کوي، پټې به له په اجاره لې یا خپل باندې هغې نه پس به هغه اړی راړی چې نورې ووایي، هغې نه پس به بیا هغې کې تخم به ونه ګوري، بیا به یې کرې، بیا به یې د شپې کله چاود او بخور ټیم د شپې وي، د چا پیشمني وي، په یخ یخنۍ کې به یو بخور به کې هلکه بوټي پکې څښاره ووتل، د هغه څښا بوټو دارو به ورته اچی، بیا لو به کې خدای لوګري شته که نه په خپله، بیا هغې نه پس اوس خو کار اسان شو، ترېشل نه مخکې به خلکو غوبلې کولې، واڼې به یې کولې. دارنګې سبزي کرې، شپې ورځ به دې تاویږي، پلاسټکونه به پیچې، که ته دا مشقت برداشت کړې او ښه خواري وکړې نو فصل به دې ښه راشي، او که دا مشقت دې برداشت نه که او بس تخم دې ونسته وایي د بس کېږي به، فصل به دې کامیاب نه راځي. کور چې جوړی څونه مشقت برداشت کړې، دا پلستري دی او دا په خښتو اوبه دي او دا ویښته پورې چې سبا بنیاد کینني او ډکون دی او برۍ ده او ماربلي دی او څه او څه مشقت به برداشت کړې نو بیا به ښکلی کور تیار شي. دارنګې اسلام یو کور دی، یو باغچه ده، او د دې اسلام د دې کور او د دې باغچې میوه دلته ملاویږي او قبر کې او آخرت کې ملاویږي. دا اسلام او باغچه اخیری مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نال کړه، د دې بنیاد هغه کېښود او دې صحابه او د هغې سیرابي وکړه او شاخ تراشي ورته وکړه او دې ته شپه ورځ او بخورې ورکړې او خواري او محنت یې وکړ نو میوې موږ ته راورسېدلې. ډېر لوی محنت خود د رسول الله صلی الله علیه مبارک په وجود تکلیفات تیر شوي دي. عقبه ابن ابي معيط او ابي ابن خلف دوستان دواړه کافران مړه دي. عقبه ابن ابي معيط یو ورځ راغی او نبي علیه السلام سره کېناسته او لږې پیغمبر علیه السلام سره مجلس وکړو چې واپس لاړ نو ابي ابن خلف د هغه دوست وویل ما له خواله را نه شي، ولی لکه څه چې بس ما سره نن نه پس خبر ختم ستا، ته د یو محمد سره کښېنئ صلی الله علیه وسلم، هغه سره ناسته کې چې هغه سره څوک ناسته کوي څوک ولاړه کوي، هغه سره زما تعلقات ختم. هلکه هسې تللی وم چې وګورو چې دې څه وایي، نه 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 به راځه، هلکه بس غلطي شوې ده بیا به نظم وی ښه په یو شرط به زما ستا دوستانه واپس کېږي، هغه شرط ډېر خراب او خطرناک و، هغې خولې سره انسان تلفظ نشي کولی، خو د سیرت خبره ده ځکه یې درته کوم، نقل یې درته کوم، نقل کفر نه باشد. وی په یو شرط زما ستا روغه کېږي او دا دی چې ته به ځې او د دې د نبي علیه السلام نوم یې واغېشت، د هغه په مخ به توکاڼې لاړې به توکې، او که دا دې نه کړې نو زما ستا دوستانه باقي نه پاتې کېږي. هغه بدبخت و مقصې لاړ. نبی علیه السلام خو خیال نو هغه سره خو یې ورځ هم تېره کړې وه، تېره ورځ یې ورسره ناسته هم کړې وه، او چې نږدې شو ځان یې غلی کړی و نو په هغه مبارکه چهره، په هغه مقدسه چهره، هغه د عرش نه غوره چهره، هغه د الله په مخلوق کې د هغې نه بهترینه نیازبینه حسینه چهره خشته په هغې د سپېره لاړې تو کړې او را روان شو.
دا نه چې رسول الله مبارک جواب نشو ورکولی که یو څپېړی ورکړی و ټانسانټی به پې وړی دی دومره خدای پاک پیغمبر علیه السلام له طاقت ورکړ دا نه چې قوم یې نو ملګري نو لیکن الله ورته حکم کړی دی چې واصدع بما تؤمر ولو اعلان کوا وروسته ورته الله وایي واعرض عن المشرکین دي ته به غږ نه کوې اعرض بل ځای وایي عن الجاهلین دا ناپوهه دي جاهلان دي وجه جهالت تی غږ به نه کوې جواب به هم نه ورکوې سپیڑ جواب په سپیڑ نه ورکې غږ به هم نه کې الله خفه شو قرآن شریف کې آیات نازل کړ الله خفه شو یوم یعد الظالم علی یده دا ظالم به یو ورځ راشي په خپلو لاسونو به چکونه لګي او څه به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ارمان چې د دې ظالم ابی ابن خلف په ځای مې د پیغمبر لاره نیولې وه څه خبره هغه سره ملګري شوي وي نو څه خبه وه د هغه خوا کې ناست وي نو څه خبه وه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس افسوس چې دې ظالم سره د ابی ابن خلف سره خو مې لار نه ونیولې افسوس د چا په لار دا مې څه کړي لاسونو باندې چکونه به لګوي زما وروڼو دا مونږ چې و اسلام 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 چغې درته وو دا مونږ چې درته زړه ستړی شو علماو ځای په ځای او دا خلک کنځلم کوي دا ملا دا ملا دا ملا دا ملا دا مونږ دې ته ګورو چې د اسلام د خاطره د پیغمبر مبارک په نیازبین او مقدسه چکرا ظالمانو لاړم تو کړی دا د دې اسلام د خاطره دا د الله د وحدانیت او د یووالي د خاطره دا د دین اسلام د خاطره شوي دي دې له به اوس موږ مشقت نه کوو دې له به اوس موږ محنت نه کوو اوس به موږ د اغیارو او د باطلو ډلو په لاس کې راځو اوس به هم موږ دې نه پس هم هغه خلکو پسې کنځل کوو چې څوک دا خبرې موږ ته بیانوي دې نه پس به موږ هغه مدرسو پسې بیا هم سپکه وایو چې کومو مدرسو کې د دغه پیغمبر د دین خدمت کوي څومره محنت شوی دی څومره خواري شوې ده اکثر زه وایم ای بنده که ستا د رسول الله سره مینه نو ستا به اسلام سره مینه که ستا د پیغمبر په دغه ښکلي مخ عاشق او د پیغمبر دا مبارکه چهره ستا خوښوي نو چې د کم اسلام دپاره د هغه په مبارکه چهره د ظالم کافر لاړې توکلي دي ځان به مړ کې خو د اسلام خدمت پکې دا به موټي کې ټینګ نیسي دا به کلک نیسي دا به پرېږدی نه دیکھیں بس سر نخپو پوری داخلے گی ادخلو فی السلم کافہ ادخلو فی السلم کافہ سر نخپی پوری پکی دنا ہوتا سر بدیم دے اسلام پا نقشی مخ بدیم دے اسلام پا نقشی لاسونا بدیم دے اسلام پا نقشی گردی دل لاس پیڑا قول جبا غوگ استرگی پا دے ٹولو کے بعد اسلام نقش راولے دا خو مونگ تا بیا دے پیغمبر عظمت خو ما بیا ونه منه کړه چې د اسلام زما د وجې لاړ زه لګیم او د اسلام پسې ټوکې کوم اسلام پسې ټوکې څه دي خو چې څوک د اسلام خدمت کوي هغې پسې ټوکې کول چې څوک د اسلام خدمت کوي هغې کې سوړې راوښکل چې څوک د اسلام خدمت کوي هغې پسې سپکه ویل چې کومو مدرسو کې جوماتونو کې د اسلام خدمت کېږي هغه سپکول ولې چې دا سپک شي دا د اسلام بنیاد دی بس بیا به خلک خو چې عالم د سپک اسلام خو دې درته ښایي مدرسه د سپکه کړه خو د اسلام خدمت دې کې کېږي جومات پسې سپکه وی خو د اسلام خدمت دې کې کېږي پته ولګېده چې ستا د هسې وی چې زه مسلمان یم هسې وی لیکن د پیغمبر د هغه ښکلي مخ لاج د سره نشته د پیغمبر د هغه مقدس مخ او د هغه د هغه ښکلي چهرې تا سره هسې وی چې زما ښکلی پیغمبر دی نه د هغه ښکلا د هغه عظمت که ستا خوښه وګوره څومره محنت یې کړی څومره خواړې کړی مونږ مخکې داسې ځونه پراته دي ځکه زړه م خوږېږي او زړه م دردېږي رب العالمین دا عقبه ابن ابي معيط او هغه ابی ابن خلف دواړه رستو ګیر کړل د بدر په جنګ کې دا عقبه ابن ابي معيط ګرفتار شو او یا کسان د نورو کافرانو سره دې م ګرفتار شو چې صفرا مقام ته ورسو د بدر نه نو صحابه کرامو درخواستونو که الله رسوله دا پیژنې دا هغه نه دی ستا ملایکې چې څادره چولې او ولې ورکړی ځمکې ته یې غورځولی وې دا عقبه هغه نه دی چې ستا په ملا د ابوجهل په وینا د لرې چولی دی پیروان
دا هغه نه دی الله رسوله چې ستا په دې مبارک چهره باندې لاړې توکلې دي لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر رحم دل وی خیر دی که اسلام قبلوي بیا معاف اسلام د خاطر ما هر څه ورته بخلي دي بیا معاف نه اسلام خو نه قبلوم که بیا مې وس ورسېد بیا به داسې کوم بس صحابه مخکې رسول الله مبارک فیصله وکړه وی سر ته په توره وهئ خو یې ته غورځوئ د صفرا په مقام کې دوه ځایه که سر یو خوا پرېوته او ترې بل خوا پرېوته دوه دخته ورسېد یوم یعد الظالم علی قرآن کې الله دا آیت د په حق نازل کو نور ظالمان مراد دی او دې سر کې مراد دی د په حق الله وی دی په لاسونو چکونه لګي او ارمان به کوي خو بس وخت به تېري بیا او هغه ابی ابن خلف څه شو هغه په احد کې د رسول الله مبارک مخې له راغی او نیزه ورسره وه چې زه به پیغمبر په خپله نیزه وامه وجنم به او چې څنګه رانږدې شو رسول الله مبارک سره ورکوټې غوندې چوکه وه لخته وه په هغې یې غوزار ورکړه چې ورې کړه چغې والی چغې والی چې د چغو د لاسه څوک ټینګېدی نه شو ابو سفیان ملګرو ته ته څه کې کوم ځای دې زخمي دی یو ځای هم زخمي نه دی نیک بخته ورشه خلکو کې زخمونه دي لاسونه خپې د خلکو نه پرېږدي څوک چغې نه وایي او تا باندې داغ نشته وي پته تاسو ته شته چې د چا د لاسه والې شوې ما د چا والې پته شته درته زما دننه وجود اور کوي اور لیکن د هغې د پاسه ظالم اسلام ته مخ نه که اسلام ته شاوه او هغې غزار د لاسه خدای پاک مردار کو په احد کې اخرت ته ورسېد د خدای گرفت ته ورسېد او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی په ټولو کې خراب سړی څوک دی په ټولو کې خراب او خطرناک هغه سړی دی چې پیغمبر یې مړ کړی دی لکه حضرت یحیی علیه السلام چې چا وجلی یا ډېر پیغمبران بني اسرائیل وجلی دي دا بدبخته دي او په ټولو کې خراب او بدبخته سړی د خدای په نزد هغه دی چې د پیغمبر د لاسه مړ دی دا بدبخته د پیغمبر د لاسه مړ شو دا دوه بدبخته وه دریم بدبخته څوک دی د دې نه علاوه امیه ابن خلف دا د دې ظالم د دې ابی ابن خلف رور امیه ابن خلف نام ډېر ظالم د یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې به د سپکې وې ډېرې زیاتې سپکې به یې وې لږې نه ډېرې سپکې به یې کنزل به یې کول او دا دواړه روڼه شیطانانو دا رور ابی ابن خلف یو ځل راغی نو زوړه ډوکي اوچته راغشتې نو هغې د ګوتو کې داسې چوري که او د رسول الله مبارک مخکې وغورځاو وی ته څه وایې چې دا به هم جمدي کېږي ای د ما دې لاس ته وګوره چوره چوري مې که دا به هم جمدي کېږي رسول الله مبارک وفرمایل دا پیدا کړی چې چا دي هغه به جمدي کوي آیت نازل شو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه او بیا څه وایي من یحیي العظام وهي رمیم قل یحییها الذي انشأها اول مره کوم ذات چې په لومبي ځل دا ستا لاس کې دا چوره وډوکې جوړ کړی دی هغه ذات دا واپس هم جمدي کولی شي او د ورور به څه کول کنزل به یې کول امیه ابن خلف سپکې به د پیغمبر علیه السلام په شان کې به ګستاخۍ کولې مخامخ به هم کولې پټې به هم کولې نو الله د ده په حق کې آیت نازل که ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ډېره لویه تبعي د هغه چا دپاره چې پیغمبر ته مخامخ او پټ بد وایي سپکې پرې وایي عیبونه یې راوباسي او غیبتونه یې کوي او دا ولې څه له وجې نه دا مال مس کړی دی جمع مالا وعدده مال یې ځان ته را جمع کړی دی د مال په شمېر کې مبتلا دی او مال یې جمع کړی دی او دې څه وایي ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده دا خیال دی چې د دنیا دا مال متاع دولت دا مال همیشه ژوند راکوي سيصلى څنګه دی مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده او بیا رسول الله فرمایي چې څنګه دی خوایا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة
وی پته صبر وکړئ پته به ولګي وی دی به هغه کندې ته غورځېږي هغه اور ته چې ابه د ده زړه ته د هغې ته ورسي بیا به پته ولګي د مال به په کار راشي او که به رانشي نو چې ډېر سپکې به وي ځکه د مکې لوی ملک و صاحب لوی نواب و خان و سپکې به وي نو یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل وی ته خو به تا به مونږ وجنو وی پرېږدو به دی نه خولې مبارکې نه دا لفظ وخت نو چې کله نبی علیه السلام مبارک مدینې ته ورسېد نو بیا به هم خلک وی صاحب امیه ابن خلف خو ډېر سپکې وی وی دی به پرېږدو نه وجنو به دا لفظ د خولې مبارکې نه ووت نو سعد ابن معاذ انصاري رضی الله عنه او د دې امیه ابن خلف دوستانه تعلقات یو بل سره دوستانه نو د هجرت ته رسول الله مبارک نه پس سعد ابن معاذ د زړې طریقې مطابق راغی مکې ته چې لاړ به شم مکه کې خو د چا دغه نشته د هر چا د مکه مکرمه بهر نه به خلک لکه اوس چې څنګه ځي او طوافونه عمرې کوي نو د عمرې په نیت راغی چې راغی د امیه ابن خلف سره ډېره نږدې دوستانه وه د تجارت ملګري وو کله که به د امیه مدینې ته ته یا د مدینې په خوا کې به تېرېده سعد ابن معاذ سره به شپې کولې هلته منډې وې د سعد او که سعد ابن معاذ به کله راته مکې مکرمې ته د امیه سره به ډېره دوستانه یو اوس اسلام راغی او سعد ابن معاذ مسلمان شو دی کافر پاتې شو خو د وی د یارانه دوستانه خو شته نو چې راغی هم د خپل دوست امیه ابن خلف سره دیره شو امیه ته وی اشنا داسې کار دی چې ما له داسې یو ټیم وګوره چې زه طواف وکړم د بیت الله ځکه چې مخکې خو به کولو ګرځېدو اوس خو تاسو ټول چې یې نو خپل زوړ دین یې مونږ خو دین بدل کړی دی نو جنجال جوړ نه شي هغه وی ټیک شوه غرمه زمونږ خلک ودي په اوړي کې غرمه مکه کې ډېرې ګرمي وي نو غرمه به وځو نو طواف به وکړې وی ښه چې غرمه شوه دی ووتل طواف له او چې چا نه یارېدل هغه خبیث په مخه ورغی ابو جهل امیه ته وی من هذا معک امیه دا څوک دی د سره دا څوک دی هغه وی دا سعد دی زما مدینې والا دوست سعد راغلی دی بس ابو جهل په سترګې راویستې ښه تاسو زموږ دشمن محمد له پناه ورکړې ده صلی الله علیه وسلم هغه سره خبره کړې ده چې موږ به ستا مدد کوو خو زموږ دشمن دی نو چې ته ورسره مدد کوې خو زموږ خلاف به کوې او ته دلته بېغمه ګرځې کلاو ګرځې زموږ دشمن نه مه من ورکه هم بوترانه ارمان ارمان که زما د دې مشر امیه سره ته میلمه نه وې نن به ته مانه روغ مدینې ته نه وې تللی نو سعد ابن معاذ هومره کوټې سړی نو د اوس قبیلې سردار و لوی سړی و ټیک ده چې وطن پردی دی غیرت خو پکې و هغه ورته ابوجهل په ارام کښېنه غلی کښېنه که تا بالفرض د دلته بند کړم او ما دلته نه پرېږدې زه به درته داسې چل به در سره وکړم چې دروازې به هم درته اسمان ستوري ښکاري ستا لار یمن ته تاسو دلته غله نه کېږي مکه مکرمه کې خو هېڅ هم نه کېدل نو ته چې یمن ته دی او د یمن نه غله راوړي د مدینې خوا کې ستاسو قافلې ځې راځي به د باندې بنده کړم لار به دې بنده کړم شام ته لار به دې بنده کړم یمن ته لار به دې بنده کړم ته خو زما خوا کې تېرېږي د لوګي به مړه شی ما سته دمکي راکې دواړه سره په باس شو چې په باس شو امیه پړه کې سوچ وکړه چې خدای څه په غم وړېدم اوس هغه هم د قوم مشر دی ابوجهل د هغه سپکاوی بده ده دا مې میلمه دی خدای مکه که دته څه وایي خلک وایي چې میلمه ته میلمه باندې خلک خفه کېږي نو امیه دا چلو که چې د میلمه ته سعد ابن معاذ ته مخ راواړوي سعد ته خو زما میلمه زه خو د قدر کوم خو ابوجهل زموږ سردار دی د هغه نوم خو عمر ابن هشام ابوالحکم به یې ورته وی دا د باندې سترګې مه راوباسه که نه خو زموږ سردار دی ته میلمه تا ته به څه نه وایي خو سترګې مه راوباسه نو سعد ابن معاذ خفه شو چې تا له پکار ده چې د خپل ته دې ویلی وي چې زما د میلمه ولې بېزتي کې نو ما باندې د مخ راواړوه ما ته وایي چې د هغه خیال ساته او بد رد به ته مه وایه اواز په ما غره وویسته د هغه پردې وکړو زه یې پرېښودم نو دی ورته وي سعد ابن امیه وي ته خو دویمه مه وایه وایي د رسول الله مبارک نه مې اورېدلي چې هغه وایي چې دی به موږ وجو خبره خو رفع دفع شوه سعد ابن معاذ مدینې ته راغی امیه کور ته لاړ خو د امیه په زړه هغه چاپه ودرېدله نو ښځې ته ویې ښځې
وی هغه زما یثربي رور چې راغلی و د مدینې والا سعد د هغه خبره دې واورېده وی ما قال لکه څه درته ویلي دي وی هغه خو وی چې محمد دوی ته ویلي دي صلی الله علیه وسلم چې هم قاتلیه ما به وجني خو دا خبره کړې ده سعد ورته وایي امیه اوس ښځې ته وایي چې سعد خو ماته دا خبره وکړه هلکه ټیزنه بې غیرته اوس هغوی تا وجني نو هغه په مدینه کې دی او ته په مکه کې نو ته ولې اوس قیدونه اچېغلې کښېنه که لیکن شارحینو د حدیث لیکلي دي وی قریبه وه چې دستونه ترې بېدلې وي دومره په ده باندې هیبت او یره راغله او رپېدل پرې رالل نو ښځه ورته لا ډاډ ورکوي مزه د مکې نه ته بار موزه هغوی دلته نشي راتلی ولې رپېږې هغوی دلته نشي راتلی تالته نه دی بس او ښځې وایي بس نن نه پس به د مکې نه بار ونه ځم ولې ان محمدا لا یکذب پیغام دی محمد چې ته په ژوند کې دروغ نه دی ویلی او دی دروغ نه وایي دونه پې یقین خو پیغمبري نه مني دا دلته وایي دروغ وایي په ژوند کې دروغ نه دی ویلی نو بس د مکې نه بار به زه نه وځم د پیغمبر د خولې خبره رښتونې هغې کې دویمه نه کېږي دې کې د بدر مسله پېښه شو ابو جهل راغی او چغې جوړې کړې ای د مکې خلکو وځئ کم لښکر کم چې زمونږ قافله را روانه د مسلمانان د هغې مقابلې له بدر ته راوتې او هغوی وي زمونږ مدد له راشئ شابې چې ځو لوی لښکر ابو جهل تیار که د قومونو مشران امیه خو اوس پوه شو چې اوس خو خدای دې پکې خیر کړي دا به څه کېږي ده پسې رالل کاکا جی زو به که خیر انشاءالله زو به د مسلمانانو مقابلې له زمونږ قافلې پسې راوتې دي او شا به ځان تیاروه بس چې د دا واورېدلو هغه خبره ورته را یاده شوه وی نه نه زه خو نشم تلی کنه زه خو بوډا سپین ګیری یم بیمار سړی او ځان په ځای غلام نوکر پیسې چې څه غواړې ابو جهل خو شیطان و کنه هغې وی چې زه ځم چې ستا پلار مانه پاتې شي ته به مانه څنګه پاتې کړې وی نه 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 خامخا به ځو دا ټوله لکان ځي کشران او ته نه ځي جرګې پرې را شروع کړې چې ښه دی وشرموم یو جرګه بله د بوډاګان دا بابازي ته نه دی دی خو ستا نه سپین ګیری دی دا کمزورې دی 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 او ته نه دی دی خو ستا نه کمزورې دی وی زه بیمار یم که نه مړه نشم تللی خیر مجبور یې کوي ښه ابوجهل ورته یو چل وکړه زه دې پوهېږم اوس که ته پاتې کېږې دا نور هم پاتې کېږي ته را سره وځه نو چې داسې یو ورځ مزل وکړو نو تاله به لار درکړم ته به واپس راځې هغه وی داسې به وی ټیک ده وی لاشترین اجود بعیر بمکه وی یو قیمتي اوښ ځان لالم چې په مکه کې د هغې نه اعلی اوښ بل نه مطلب یې دا و چې خلک وده شي د شپې زه به پرې واپس راوتښتم ځان له یې اوښ واخېسته ښځې ته وی جهزینې هله شابه ما ته یا ام صفوان ما له سامان د سفر برابر کا ښځه وی او خبره دې یاده ده ساعت چې درته ویلې ده دې یاده ده ته چې وی د بار به نو ځم خدای دې بې خو باسه وی نه نه ښځې ځم نه لږ غوندې ځم دروازه کولاو ساته سبا به که خیري واپس راغلی ابو جهل ولې یو د پنځو شپږو لسو کسانو هلکانو یو ډله جوړه کړه وی ګورې کاکاجي به دنه تښتي خو چې دنه ونه تښتي هغې وی ته بېغمه اوسه دی به موږ نه نه تښتي چې یو ځای ته دا خو به قافله وه د غرمې به یې دمه کوله د شپې به یو ځای کې دمه کوله چې یو ځای ته ورسېدل د به ځان سره اوښ نږدې تړه چې اوښ نږدې وي چې خلک وده شي چې زه خپه واړم تر څو چې خلک خبرېږي زه به تلې اوښ به یې نږدې تړه چې دې څنګه اوس غرمه یا شپه او خلک وده دي او دې څنګه راپاسې دغه هلکان خو ته بیدار و او ابوجهل پې کړي هغې رامنډه کړې کاکاجي خیر دی څه کوې سر کوزو سر کوزو زی وده شه نه 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 مونږ تا ته لوټۍ ضرورتي لوټۍ ضرورتي اوبو ضرورتي مونږ به ستا خدمت کوو ته زمونږ مشر یې زمونږ پلار یې زه تاسو په ما څه کوم نه نه تا نه چې ته ځو بس سړی پوه شو چې دې ځای کې خو یې خوند ونه کړه چې بل ځای کې پې شپه راله قافله یې سانه شوه او نیمه شپه شو دی راپاسېد په اوښه سورېږي هغې بیا رامنډه کاکاجي خیر دی څه تکلیف دی اوبو ضرورت لوټۍ ضرورت لوټۍ ضرورت سر کوزو په نیمه شپه ما سره څه کوې زه ضرورت نشته نه نه موږ له خوب نه راځي موږ خو ستا
ګوره خدمت ته ولاړ یو که هلته بیا بچ شو ونه تښتېد دغسې بدر ته یې ور ورسوه چې بدر ته یې څنګه ور ورساو جنگ شروع شو دا امیه څوک و چې دا هم درته وښیم دا هغه کس و هغه کس چې حضرت بلال به په شګو سملی و دا د بلال سردار و دا هغه کس و چې خلکو له هلکانو له به چامکینې ورکړې او بلال به یې پې واو دا هغه کس و چې بلال نه به جامې استې د مکې په کوڅو کې به یې ځغلاو او په زخمونو به یې شګې اچوي دا هغه ظالم و دا هغه نو د پیغمبر پسې یوازې سپکه نه پیغمبر کې عیبونه راوښکل نه صحابه باندې بلال باندې ډېر ظلمونه کړي دي دا هغه ظالم و د دین دشمنان خو هره زمانه کې عیبونه راوباسي په علماو موږ د خپلو عالمانو طالبانو ته هم دا فکر مه کوئ دا د مخکې نه راروانې خبرې دي خلک خپلو شلو سړو ته نه ګوري او ستا پوټې نه غوندې زخم ته ګوري او در کې نقصانات راوباسي دا د مخکې نه راروانې خبرې دي دا عیبونه نو چې دی اوس سور دی په اوښ باندې زوی ورسره دی بلال ولیده حضرت بلال چې ویلې د چغې کړې لا نجوت ان نجا امیه ای خلکو هغه دی امیه دی ګورې که دی نن ختم شو دی نن بچ شو زه مړ یم بس زه غم د الله صاحب مړ یم که دی رانه بچ لاړ دې ظالم په ما څومره ظلمونه کړي دي دا هغه نو چې پیغمبر علیه السلام پسې سپکې به وي او مخامخ په شیشه وی کم دی وی هغه دی بس صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو بس دا چلو که چې عبدالرحمن ابن عوف سره ام تعلق و هغه ته عبدالرحمن ابن عوف بچ مې کا مهرباني وکړه وی ما پسې راځه نبي علیه السلام له دې بوزم یا هغه له دې مې ور بچ بشي بس اوښې ځغله و دی کې صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو دی خو پېښ شو چې زما پسې خو هغه غره ورسېدل نو شاته ورپسې زوی نو خپې یې راوچته کړه او زوی له لته ورکړه هغه یې لاندې وغورځه چې سړي په خپل سر راشي په زوی بیا څه کوي په سر یې راله زوی وغورځو دې دپاره چې یو خو به مې اوښ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي چې دې تر څو وجنې نو زه به پیغمبر علیه السلام له رسېدلی یم خو به صحابه راغلې له غزوې ولې یو دوه تورې واخو هلته مردار کړه او ده پسې بیا شو وی عبدالرحمن سړي را ورسېدل وی اوښ نه ټوپ کا وی څه کوم وی زه بچ کوم بس اوښ نه یې ټوپ کړه عبدالرحمن ابن عوف راغی ځان یې بې د پاسه ور واچو وی ده ته به غږ نه کوې دې د پیغمبر علیه السلام نه بوزم هغې وی پاسه دی دا مونږ ته معلوم دی دا هغه بلال هغه سختۍ د مونږ یېرې دي چې ده به د مکې کوڅو کې راښکه هغه به احد هغه چغې والې او یو چغه به اسمان ته رسېده او دې ظالم به واو دا مونږ یېرې دي دا مونږ هغه یېر دي چې رسول الله مبارک کې بس سپکې وي مخامخ به هغې کنځل به یې کول په شیشه به یې کنځل کول دا مونږ یېرې دي پاسه ته عبدالرحمن ابن عوف نه پاسېږم دې به دته به غږ نه کوي په ځانه چولو بس یو څه او دې غټ و ډېر پوره سنډه او غټ امبر سرې سنډه ني داسې غټ سنډه او غټه خېټه وه خېټه ور چاټه بس یو صحابي راغی او توره یې راواغېسته او د لاندې نه یې په دا خېټه کې ومنډله او داسې پکې وړقوله داسې د عبدالرحمن ابن عوف دا خپم پکې لږه زخمي شوه په هغه ځای مردار شو نور کافران یې په کوې کې وغورځول قلیب بدر ورته وایي او دی چې به کوې ته راښکه نو لاس پتې وته وجود یې پړسېدلی اوس خا شوی رسول الله مبارک وفرمایل وي همدلته پې د پاسه خاورې ور واچوې شګې هم په دا ځای باندې پرېږدي خدای مردار کړه څونه مستي وکړه ودې کړه مستي بلال سره دې وکړه رسول الله مبارک سره دې وکړه ودې کړه مستی لیکن جون ختم اوس به درته پته ولګېږي مونږ ځکه دې خلکو ته وایو چې یارونو ګوره د یو موټرګي د سره دی یو موټرګي د سره یو بنګله د سره ده بینک بیلنس دولت په هم نصیب ده خدای خاطرو کې مستی مه کوئ خدای و رسول پسې ټوکې مه کوئ دین اسلام پسې ټوکې مه کوئ د اسلام مقابله مه کوئ د دین مقابله مه کوئ دین خوښ که ځان له بچي له پلار له مور له رور له تربور له دا دین د ملا ټیکه نه ده زما ټیکه نه ده که نه د خو ستا هم ده او زما هم ده دا دین ملا پسې مه لیکئ چې دا د ملا دی د ملا د بچو د هغې پیشه او کار یې پیشه د اسلام د ملا پسې مه لیکئ اسلام زموږ د ټولو دی دین زموږ د ټولو دی مدرسه زموږ د ټولو ده ګیره زموږ د ټولو دپاره پیغمبر زموږ د ټولو دی کې قرآن زموږ د ټولو دی ملا پسې مه لیکئ خپل بچي م راوباسئ دین پې زده کړئ خپل نوسي راوباسئ خپل رویرونه راوباسئ قرآن پې یاد کړئ دین پې زده کړئ ملا پسې مه لیکئ انتقال داسې قصب خو نه دی کړی یو قصب یې لکه یو سړی ترکاڼ دی نو زه ټیک شوه یو قصب دی او د زوی به هم ترکاڼي او د خلکو خدمت پکې الجر ثواب به خدای ورکوي
یو سړی دوبي دی زوی به هم دوبي، یو سړی بټیاري دی زوی به، یو سړی لور دی، یو سړی زمیندار زوی به مغسې وي. نو دا مه کوه چې دا دین هم د قصب دی، ملا پیشه او بچي پیشه. نه، د دې به تپوس ته نه کېږي، د هغې تپوس نه کېږي چې ته زمینداري دې ولې نه ده کړې، دوبیتوب دې ولې نه دی کړې، او د دې به تپوس ته د قیامت پر ورځ کېږي. دا د ټولو شریک شی دی. موږ دا ملا پسې تین کړی، ملا پیشه او امامتي پیشه، ملا پیشه او درسونه پیشه او بچی پیشه. نه 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 نه، دا د ټولو دی، د ټولو دې کې فرق نشته. لاړه خیرت له تباه و برباد شو، څه ته جوړه شو. پیغمبر خدای سرخرو کړ او د رسول الله مبارک خبره خدای رښتونه کړه چې موږ به امیه وجنو او ما امیه مردار کړ، ختم شو. زما وروڼو، دغه تکلیفات تېرېدل په صحابو باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پوه شو چې ما ته خو دوی لاس کوشش کوي په مام، او ما ته داسې لاس نه شي جوړې، زما خو قوم شته، قبیله مې شته، نسب مې مضبوط دی، او دا صحابه غریبانان خو د دې د لاسه برباد شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو، وی تفرقوا فی الارض فان الله سیجمعکم. ځئ ځمکه کې خواره شي، څوک یو خوا څوک بل خوا مکې نه وځئ، فإن الله سيجمعكم، الله بم جمع کی یو ځای به یو وخت به راشي چې خدای به م یو ځای کړي، مدینه به راځي که خیر انشاءالله. نو چې دا اعلان یې وکړه صحابه پوه شو چې رسول الله مبارک مونږ ته اعلان وکړه چې ځای خواره شي د مکې نه وځئ. وی الی این، دا الله رسوله کم خوا مونږ الی این نذهب، کم خوا لاړ شو. نو رسول الله مبارک حبشې طرف ته ګوته ونیوله، وی حبشې ته لاړ شي. نو د صحابو یو ډله ووتله حبشې ته. لومبې دا سن 5 هجري وسیب لومبې چې لاړل، نو په دې کې د صحابه 11 سړي او 15 ښځې لاړلې، 11 سړي او 15 ښځې. نو جدې ته ورسېدل. د دې جدې د دې دریاب نه پورې غاړه، سمندر دریاب نه پورې غاړه حبشه ده، د افریقې ملکونه دي. نو چې دوی څنګه ووتل، نو دې کې ابو جهل او ملګري خو پوه شو چې دې خو رانه لاړل بعضې کسان، نو دوی ورپسې اوس غلېدل. خو د خدای شان و چې دا کافر ورپسې جدې ته رسېدل، نو د هغوی کښتۍ بیا دومره لرې تللې وه چې دوی ورپسې رسېدی نه شو. دا 11 سړي او 15 ښځې حبشې ته لاړه. په حبشه کې یو بادشاه و نجاشي، هغه سره دیره شو. ډېر ښه سړی و، نیک سړی و، عیسایي و خو نیک سړی و، ښه سړی و. نو دا پروپیګنډه وشوله چې د مکې خلک مسلمانان شو، د اطلاع ورسېدله. نو بس د هغه ځای چې ته تاجرانو غلطه اطلاع ورسېده، نو د هغه ځای نه هغوی واپس رالل چې زه بس کار وشو، مکه مسلمانه شوه. نو چې جدې ته رالل معلومات یې وکړل، نو هغه خبره دروغ وه. نو دی سره بیا نور ملګري یو ځای شو، نو بیا ورسره 86 شپږ اتیا سړي او 14 ښځې یو ځای شوې، 80 سړي او 14 ښځې. نو واپس لاړل حبشې ته، نجاشي سره دیره شو. د کافرانو په زړه دا کم ځای ځایدل، هغه وی 80 کسانو 14 ښځې خو ډېر شی دی، دا خو اوهم خلک دي، دا خو موږ نه لاړل حبشې ته. او د هغوی قانون به ده چې په ملک کې به په کلي کې به یو سړی و، نو بیا به څه ناسه محفوظ به و، څه ناسه، خو چې د کلي نه به ووته بس بیا به دې چا نه شو بچ کولی. که بیا به تا دې رانیوه، نو قوم به یې وي ده خو هجرت کړی دی، موږ د ده مدد نه کوو، نسب به مدد نه کوو. ولې د اوس هجرت وکړه، ته ولې د وطن نه وتې، چې ووتې بس. نو چې دوی څنګه لاړل، نو د مکې کافرانو یو 2 کسان نجاشي له ولېږل، یو عمرو بن العاص یو عبدالله ابن ابي ربیعه. عمرو بن العاص او عبدالله ابن ابي ربیعه وی تاسو لاړ شئ نجاشي له او ښې تحفې ځان سره یوسئ، او د نجاشي د دربار چې کوم خاص خلک دي هغوی له به تحفې لاول ورکړئ. ابا مرګري شي، نو نجاشي ته وایي چې دا موږ له راکړه. نو چې هغه آماده شي چې در کومې، بس موږ به وفد درولیږو، جرګه به درولیږو، د لاستري به یې راولو او مکه کې به یې مړه کړو، ځکه چې د مکې نه اوس دوی اوتې دي، د مکې امن د دوی ختم شوی دی. نو چې دوی دواړه لاړل، بلا تحفې تحائف یې یوړل، او هغه تحفې تحائف د نجاشي چې کوم خاص درباریانو، وزیران او مشیران هغوی له ورکړل. وایي موږ به نجاشي ته لږ ور ورسوئ، مونږ هغه سره یو څو خبرې کوو، او یو کار به وکړې، تاسو به هم زموږ ملګرتیا کوئ، دا چې زموږ د کلي کوم خلک دلته را تښتېدلی دی، چې دا مونږ له لاس په لاس راکړي، دا وتړي او مونږ له لاس په لاس راکړي چې مونږ یې مکې ته یوسو. هغوی خو تحفې تحائف، رشوت خو ناشنا شی دی، رشوتونه یې واخېستل، تحفې تحائف یې واخېستل،
او نجاشي ته وی چې دغسې د مکې څه خلک راغلي تاسو سره ضروري خبرې کول غواړي نو د مکې د خلکو به ډېر خلکو عزت او قدر کو د بیت الله د مخه او د حج او د عمرې د مخه وی ډېره خدرۍ ول دا دوه کافران چې کوم دا وروستو عمرو بن العاص بیا خدای مسلمان کړی دی دوی چې لاړل نجاشي ته ودرېدل وی څنګه راغلی وی صاحب زمونږ نه څه بعضې کسان دلته را تښتېدلي او تا سره یې امن غوښتی دی او زمونږ په زوړ دین پسې خبرې هم کوي کنځل هم را پسې کوي مونږ هلته نه پرېښودل دلته رالل او ته بیا مهرباني وکړې او دا راله راکړه او دا ډېر خراب خلک دی او ساحران او جادوګر دي او د پلار او د دوی منځ کې اختلافات جوړ کړل د ښځې له خاوند منځ کې اختلافات دوی یو مشر دی چې د هغه نه غټ جادوګر بل نشته دی نو ته دا مې کسان مونږ له راکړه نو نجاشي وت او دا چې کم د نجاشي درباریانو که نه دا خواصو هغې یې مرسته وکړه وی صاحب دا د بیت الله خلک دی ګورې صاحب د مکې خلک دی ردي به قدر کوو عزت به کوو او دا سړي به والک وته نجاشي وی نه نه داسې خو نه ده که نه په بې تحقیقه خبره خو نه ده پکار هغه ګورو د هغوی نه تپوس کوو چې هغه څه وایي نو نجاشي وی دا څوک دي وی دا جي پلانکي ځای کې دیره دي وی ولې نو د دوی مشر حضرت جعفر و دا د رسول الله مبارک د تره زوی د ابو طالب زوی د علي صاحب ورور نو جعفر دوی سره مشوره وکړه چې موږ به نجاشي رانه تپوس کوو موږ به څه وایو که دوی موږ نه دا تپوس وکړي چې عیسی علیه السلام خدای دی که نه دی اوس به دې سره څه کوو دوی خو ته خدای وایي موږ خو ته خدای نه وایو دا به څه کېږي جنجال فیصله یې په دې وکړه چې رښتیا خبرې به کوو چاهې چې هر څه کېږي موږ مرو که هر څه کېږي خو دروغ به نه وایو رښتیا به ورته کوایو نو مجلس ته یې راوغوښتل نجاشي دې تپوس وکړه وی تاسو زما دې کلي ته علاقې ته راغلی وی یو وی تاسو پسې دا خلک راغلي دام رانه غواړي تاسو ولې نوي دین اختیار کړی دی او څه مسله ده جعفر پاسې وی بادشاه سره او چې دوی اول دربار ته راننوتل نو د نجاشي دربار ته چې به خلک ننوتېدل نو سجده به یې ورته لګوله د کافرو ټولو به سجده لګوله دوی سجده ونه لګوله ورته یې ودې لیدل د کبرجنو ته تاله چې څوک راځي سجده راته لګوي او دوی سجده ونه لګوله ودې لیدل نو نجاشي تپوس وکړه وی سجده هم ماته ولې ونه لګوله وی صاحب مونږ کې یو سړی الله را لېږلی دی او هغه وی چې دا د خدای پیغمبر دی نعرفو اباه و امه مونږ یې پلار هم پېژنو مونږ یې مور هم پېژنو مونږ یې قوم هم پېژنو مونږ ته ښه پته ده چې دا رښتونی دی مونږ ته تر اوسه پورې په ژوند کې د دروغ نه دی ویلی هغه پیغمبر مونږ ته یو خبره کړې ده وعده کړې ده چې ما سوا د الله نه بل چا ته سجده به نه لګوې یو الله ته به سر لګوې باقي به هېڅ چا ته سجده نه لګوې دا هغه مونږ ته اډر کړی مونږ ته حکم کړی دی نجاشي خو هوښیار و پوه و قابل سړی و د ده اصل کې د نجاشي پلار د حبشې بادشاه و پلار او دا یو نجاشي ته پیدا و دا یو او د ده بل ورو د هغه 12 بچي و نو د حبشې خلک خو ستغ دی هغې وی چې یاره که دا د نجاشي پلار مړ شي نو بادشاهي به نجاشي له راشي که نجاشي له راشي نو به دی خو یو دی د ده خو بل څوک شته دی نه نو هسې نه بادشاهي بل طرف ته ګډه وړی نه شي نو هغې لږې شو د نجاشي دا پلار یې مړ کړ دی خو راکوټ یې په هغه وخت کې د نجاشي نو چې پلار یې مړ کړ نو بادشاهي هغه بل لور له لاړه د حبشې د خلکو اخوخ و چې هغه له څنګه بادشاهي لاړه نو دی دا نجاشي ډېر هوښیار او د ده دا نور 12 بچي د دې نجاشي د حبشې هر بادشاه ته به یې وي د خپل نوم اصحمه نو ده به نجاشي له ډېر زیات خیال ساتي پکې مشر و ډېر وارو خو مشر و بچي واړو نو ده له به یې ډېر خیال ساته ده نه به یې ډېر تپوسونه کول او ده له به یې ډېر اهمیت ورکول نو د حبشې دغه ملکان بیا ویرېدل یاره ده له خو ډېره توجه ورکوي نو هسې نه چې سبا دا بادشاه مړ شي او داروارۍ دا داروارۍ یې دغه نه شي بیا بادشاه نه شي نو موږ نه به انتقام ولي چې تاسو زما پلار وژلی دی نو دوی لاړل بادشاه ته ویې صاحب موږ خو دا هر څه ستا دپاره کړي دي ستا ورور مړ که دې دپاره چې بادشاهي تا له راشي ستا زامن له راشي نو ته خو د هغه خیال ساتې هغه له عزت ورکړې وی دی هوښیار دی وی نه به دې موږ له راکړه دې موږ وجنو یریږو که بادشاهي ستا د مرګ نه پس دله لاړه دې موږ نه انتقام ولي د پلار هغه وی څنګه ده خو هوښیار واره درکړم او تاسې وجنه دا خو ظلم دی وی نه نه ده وی یو کار به وکړو دې به له ځان نه جدا کړم
دی به زه لرکمه دی به زه چېرته په چا خرڅ کړمه او وجلی نه شم لاس مې وله نه ورځي نو دی بیا صاحبه خرڅ کړ دی یې جدا کړه د خپل ځان نه او خرڅ یې کړ چې څنګه دی خرڅ کړ خدای پاک عجیبه ذات دی چې دی څنګه خرڅ کړ د شپې یو تندر راغی تندر دا بادشاه سره د 12 زامنو د محل غرق کړل بس قوم خو پېښ شو چې بل څوک خو مونږ کې اهل شته دی نه دغه هلک واپس راولو دی پسې لاړل او دی را خلاص کړ وی مونږ خو تا واپس بادشاه کو خو په یو شرط وی څه وی مونږ ستا پلار وجلی دی مونږ معافي غواړو که هغه انتقام نالي وی سم نه ویم درته نو دی پادشاه شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا اصحاب ډېر ښه سړی دی نه نجاشي وی دله خدای پاک بادشاهي بغیر د رشوت نه ورکړې ده خلک په خپله راغله او دی په کرسۍ باندې کېنه نو حضرت جعفر رضی الله عنه ورته ناشنا تقریر وکړه وی ای بادشاه سلامت ای درباریانو مونږ به مردارې خوړې دا پیغمبر راغی چې مرداره به نه خورئ مونږ به د سکه خویندو میندو سره نکاحونه کړي وو سکه مور سره او خور سره به مونږ زناکارۍ کولې د وی دا ګناه ده دا به نه کوې مونږ به ډاکې او قتلونه کول د وی ډاکه به نه کوې قتلونه به نه کوې مونږ به دوکې کولې د وی دوکې به نه کوې مونږ به بوتانو ته سجدې لګولې د به یې په خپل لاس هم جوړ کړه دې ته سجدې نه لګوې یو الله ته به سجده لګوې مونږ به خویندې او لوڼه جمدی ښخولې د وی دا ظلم دی دا خویندې لوڼې به جمدی نه ښخوې مونږ یې یو الله ته راوستو یو الله ته نجاشي وی دقه خبره ده وی یو دقه خبره ده نو وی دا خو څه بده خبره نه ده دا خو د دوی خپل دین دی او چې خپل دین چلی ستاسو پکې څه دي وی دا پیغمبر تاسو ته څه وایي وی هغه وی چې ما ته خدای وحی را لیږي وی هغې کې سیسه تاسو ته یاده ده جعفر وی او یاده ده وی لږه ووایه نو حضرت جعفر د صورت مریم تلاوت ورته په خوږ اواز شروع نو چې شروع یې که نجاشي سترګو نه اوښکې روانې شي وی قسم دی انجیل زمون کتاب او دا د یوې شمې 2 رڼاګانې دي د یوې ډیوې 2 مخه دي 2 رڼاګانې دي دا ټیک ته خدای کتاب دی زه نشم در کولی او هغه خپلو درباریانو ته یې وی چې څومره تحفې راوړي دي واپس کړئ یې ورته واپس کړئ د کافرانو وی ورګه یو خبره خو یېره شو سبا بیا دربار ته صاحب یو خبره مو یېره شوه وی ته دې راغواړه تپوس وکړه چې د عیسی علیه السلام متعلق دوی څه وایي ته بیا بیا راوغوښتل نجاشي دې تپوس وکړه وی د عیسی علیه السلام متعلق ستاسو څه خیال دی اوس دا خطرناکه شوه ځکه هغې خو به عیسی علیه السلام ته خدای وی د خدای زوی به یې ورته وي درېیم خدای به یې ورته وي حضرت جعفر وی مونږ ته د خپل پیغمبر ویلي چې حضرت عیسی د الله بنده او د الله رسول دی نه خدای دی او نه د خدای زوی دی خو دې لیدل وی جي ستاسو را عقیدې هم خلاف دي ستاسو را دین هم خلاف دي نجاشي ځمکې ته ګوتې کړې او ډکې راوچت کړه وی قسم مې دی د الله په ذات دي چې دا 200 دوی څومره ووایي عیسی د دې نه دومره هم زیات نه دی دا ټیک وایي دومره هم زیات نه دی خدای نه دی او نه د خدای زوی دی د خدای بنده او د خدای رسول دی زه بچې جعفر وی نه زه ته یو 3 تپوسه کومه د دې قوم نه ستا په مخ کې وی ای قومه تاسو نه زه تپوس کوم چې آیا موږ ستاسو په وطن کې غلا کړې ده موږ راغلي یو څه پټ کړي دي دلته راغلي یو وی نه وی موږ ستاسو غلامان او مریانو دلته را تښتېدلي یو وی نه وی مونږ هلته مړې کړې دی قتلونه دلته راغلي یو وی نه نو یې په سم نیسئ که مونږ مړې کړې وی نو تاسو مونږ بوتلو تاسو غلامان او مونږ نه تښتېدلي تاسو مونږ بوتلو که مونږ باندې ستاسو پیسې مونږ بوتلو بس نجاشي ورته غوسه شو ورته وی په هېڅ صورت کې دا خلک تاسو له نشم درکولی په هېڅ صورت او که ښېګړه خیر خپل غواړئ نو په اطمینان سره دی خپلې مکې ته چې دویمه خبره ونه کوي او که دې د پاسه هم دویمه خبره کوې نو سرمنده نه وباسه ځای لرې کېږي بس د هغې نه پس صحابه کرام په حبشه کې په اطمینان اوسېدل ښه په خوشحالۍ باندې او الله پاک د هغې نه پس دغه نجاشي ته ایمان ورنصیب که مسلمان هم شو خدای مسلمان کړه نجاشي او صاحب ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان لور وه هم په دوی کې وه د هغې خاوند په حبشې کې وفات شو نو رسول الله مبارک له نکاح د ام حبیبې دې نجاشي تړلې ده
او د خپل طرف نه ول 1500 درهم په مہر کې ورکړل او بلا تحائف یو ځای کله وزویله ورکړل وی بچې زه خو مجبور یم تللی نشم د دې حبشې نه ما ته مجبورې دي خو ته به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ شې زما سلام به ورسې دا تحفې به ورته پیش کې او دا به ورته وایي چې غایبانه پتا مسلمان دی اسلام راوړی خو اتفاق ده چې کشتۍ په لاره غرقه شوه غریبانان شهیدان شو او دا نجاشي بیا هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ورته وی ستاسو هغه ورور اصحمه نجاشي وفات شوی دی او جنازه به پې زه کوم نو رسول الله مبارک بیا په هغه غایبانه جنازه کړې ده نو څوک خو وایي غایبانه وه خو زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو روایت دی یو حدیث د عبدالله ابن عباس دی هغه فرمایي چې د نجاشي جبریل علیه السلام وایي دا ځمکه ورته رانږدې کړه نو نجاشي پیغمبر علیه السلام ته د هغه کټ ښکارېده د هغه لاش او موږ ته نه ښکارېده گویا کې په حاضر جنازه شوې ده بهر کې زمانونو دا هغه سختۍ وې چې په صحابه تېرې شي او دغه صحابه کرام بیا د حبشې نه چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته لاړ نو دوی بیا د هغه ځای نه رالل او مدینې منورې ته راورسېدل ځکه رسول الله مبارک ورته فرمایي تفرقو خواره شئ تاسو به الله یو ځای جمع کوي نو مدینه منوره کې خدای پاک را جمع کړل او زمانو د مکې نه حبشې ته هجرت کول ښکاره خبر چې هغه زمانه کې نه موټر و نه هلته ریلګاډی نه هغه زمانه کې دا بحري جهازونه چې دا اوس کم دي او نه جهازونه څومره په تکلیف دا غریبانو رسېدلي او په پردی ځمکه کې بیا به دا اوسېدل څومره ګرانه وه او بادشاه سره مقابل او د مکې خلکو څومره سختۍ پې تېرې کړې تللي ورپسې دا دغه اسلام او د دین د خاطره دې دپاره مې ده ووایي یو د صحابو تاریخ تاسو ته معلوم شي جمدی قوم هغه چې د خپلو مشرانو تاریخ محفوظ او جمدی ځان سره ساتي او دویم نمبر چې تاسو ته دا معلومه شي چې دا دین څه تیاره نوړی نه ده چې زموږ خولې ته راغلی ده دې دپاره ډېر تکلیف تېر شوی دی دې دپاره ډېر محنتونه شوي دي چې ستاسو زړه کې د دې خپل دین قدر پیدا شي د دې خپل اسلام قدر پیدا شي او دا به تاسو دپاره د دې خبرې م یو ضرورت شي چې تاسو به هم خپل زړه کې سوچ کوئ کوشش به کوئ محنت به کوئ چې موږ د پاره څنګه مشرانو دا دین موږ ته راورسو الحمدلله چې داسې دا موږ وروسته ورسوو دا خدمت موږ وکړو دا محنت موږ وکړو او د هغې دپاره دغه لارې دي چې خپل بچي عالمان جوړ کړي خپل بچي حافظان جوړ کړي خپل بچي قاریان جوړ کړي او دویم نمبر چې څومره مدرسې دي د دین مدرسې دي هغې سره خپل تعلقات جوړ کړي د مدرسو مدد وکړي د جوماتونو او یا که د نه کیدی شي تبلیغ سره دعوت التبلیغ یو ډېر ښه لار ده هغې سره خپل تعلق او خپل جوړ پیدا کړي خپله به هم نیکان شي او خلکو ته مو څه دین ورسوي الله پاک دې د نبي علیه السلام مبارک د دغه راوړلی شوي دین چې کم دپاره هغې او د هغې صحابو قربانۍ ورکړي دي الله دې زموږ په ژوند او په مرګ نصیب کړي او خدای تر قیامته پورې جاري وساتي یا الله خدایا ته زموږ ایمان نصیب کې خدای د رسول الله مبارک په نقش قدم هم روان کې خدای د فتنو آفات و بلیاتو نه په امن و امان کې وساتې یا الله زموږ بچو له خیر او برکت ورکې زموږ اولاد له خیر او برکت ورکې خدای زموږ دا کشر کل نوجوان طبقه چې څومره دي دا هلکان خدای صالحان او دیندار یې کې خدای د دوی نه د اسلام خدمت والې یا الله د دین خدمت ته والې خدای د کفر او د فسق و فجور د مرګرتیا نه دوی په امن و امان کې وساتې رب العالمین که څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې شفا او روغ صحتونه ولا ورکې الله بې اولاد الاولاد ورکې بې اولاد الاولاد ورکې د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکې د چا که د ژوند ملګري ني هغه جینکوله خدای صالح او دیندار خاوندان ورکې د کومو هلکانو چې ښځې ني صالحه دینداره ښځې ورکې چاته چې څه پریشانۍ دي الله په خوشحالو بدلې کې خدای چې زموږ د اواز څوک هم اوري په بار ملکونو کې ډېر مسافر زموږ د اواز اوري باقاعده موږ سره رابطو کې وي الله هغوی له خیر او برکت عافیتونه ورکې د سفر زندګۍ ورته اسانه کې خدای که چا تعلیمونه کړي دي خدای ښې نوکری وله ورکې روزګار کمزورې دي مضبوط روزګار وله ورکې بالخصوص زموږ د محلې والاو ته دعا کوئ زموږ د جومات د مقتدیانو ته او د محلې والا ته دعا وکړئ د دې میلمنو ډېر خدمت کوي چې الله ورله د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي او خدای پاک د دنیا او د آخر برکات نصیب کړي بچي مو خدای کامیاب کړي او خدای مو د غمونو د دنیا او د آخر نه په امن کې وساتي حاسدینو د حسد نه مو ساتي بغضیانو د بغضونو نه مو ساتي د شریانو د شر نه مو ساتي بد نظرو بد نظرو نه مو ساتي مردگان د مسلمانان الله ټول وبخي په دې کلي کې زموږ یو څو مړي شوي دي یو خو زموږ سعدالدین خان روندار مړه وه
او یو مې اوس واورېدل چې د متین کور والا بیما وفات شوی وه د متین د